بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربه مجتبی احمد. پروګرام نظارو سره حاضر یم. د پروګرام په نظارو کې به موږ تاسو ته ښیو د غرونو ښکلا او د بلبلو چغ. هغه ملګرو دپاره دی کوم چې د وطنه مسافر دي. د نظارې پروګرام مقصد دا دی چې کوم ملګري زموږ د وطن نه بهر دي هغوی ته موږ ښیو د تحقیق نیوز سکرین باندې. کتونکو د میاهان کلي ښکلې نظارې دي، تاسو به د تحقیق نیوز په شیشه ګورئ. دلته څه ځوانان را جمع شوي دي، د دوی سره به ګپ شپ لګو. وعلیکم السلام. تاسو خیر دی؟ څنګه راغلی؟ موږ دې خوا راووتو، دا غر څخه چکر نه راځي، چکر وټلو، د کلي نه راشو، بهر راسو 4 بجه وکړو. د کوم علاقې سره تعلق ساتئ؟ موږ دې د غالب کلي سره تعلق ساتو. تحصیل م کاټلنګ دی او د ملګري ټول راغونډ شوي دي. بس دې خوا چکر له راووتو، نوی څه پروګرام به وکړو، ځان له 4 بجه وکړو. څنګ ته ماحول نه اندازه دغه مزې ده او دې مزې بیا کتونکو ته به څه وایي؟ کتونکو ته خو وایي د یار یوه شپه زما بله بله ګورمه تاسو نوره پوښتنه زموږ د کسکر صاحب نه وکړئ. دا د غالي الو اوسېدونکی دی، دی به تاسو ته څه ووایي. السلام علیکم. سلام. تاسو به زموږ د کتونکو ته څه ډاډه کوئ؟ هغه چې زه به د یو ټپي وګورم. ووایه. ماما اله زما دا شي چې فی فعلم نو به تقول شي پاتې شي نه. ماما اله زما وکړئ چې کټ مې واخلې ټول خاونه مې ټولونه. ماما اله زما دا شي چې فی فعلم نو به تقول شي پاتې شي. مکه وخان خیرې وساجو لکه برسته ما تقولنا د پښتو کلچر سره تړلې رباب غږیږي. راځئ دوی سره یو څو خبرې کوو. وعلیکم سلام ورحمة بخیر. نوم مې دی راضي ګل راغږو او دا داسې د غرونو علاقه کې وغږو. دا ملګري هم خوشحاله شو او مونږ خپل هم پرې خوشحاله شو. طبیعت آزاد کړو. دا غرونه دي، میاخان علاقه ده، ښکلی موسم دی، پسرلي دغه دی موسم دی. نو بس ښکلي فصلونه دي. یاران دوستان را راشي، نو څه د رباب موسیقي مو ته وورو، څه ښکلي مصري مو ته وورو. او لکه زه خو په خپله لکه دا دی چې د 50-50 کالو سړی او لکه دا فن تقریبا د 20 کالو. نو بس دا د شوق لکه محفلې دیره کې به هم کوو، حجرې وي، په حجرو کې خلک ناستو را ناستو نو ناست به وو پکې. نو بس د دې سره د مونږ لکه واړه وړو شوق مو سره پیدا شو. رباب په منګي پروګرام به نو د هغې نه دا شوق به زده کړه. ټنګو را ټنګوي، ښه ځان پرې مشغولو. همداسې چې وکړي اطلاع مطلاع وکړي چېرته زمونږ داسې محفل دی، ښه دي بد دي، نو هغې نه هم داسې چکر لکه دا اوس دا کومې سندرې چې غږېږي راغږېږي یا و دا دغه ووایي دا شاعران د بونیر والا حکیم خان، نو لکه دغه شاعري خو مونږ لکه د رباب سره نه یې غږو او نه یې په دغې راته ځان بس ښکاري. ځکه چې څه سمه په تاسئ یا وکړه دماغې، نو دا مونږ په ربابونو کې رول نه مونږ پکې لکه دا دی چې ښه ښکلي محفل، داسې محفل مونږ کوو چې هغې باندې مونږ ګناهګارېږو نه، حقیقت وینا پکې کوو. رباب منګي ساده پروګرام نری باران دی بس پلوړي وروینا جووري کورمي تنصیب را وسپیما جانا نا لاسا کچ دوار سرجنا ونری باران دی بس پلوړي وروینا جووري کورمي تنصیب را وسپیما جانا نا لاسا کچ دوار سرجنا جانا نا لاسا کچ دوار سرجنا
شینا اے سبی وین سبی ونوینو ساد منو پر پیدل کو شمار او لال لزلگیا غفلی بی وماشلا تجنا زیدی اقد بل دنیا شولا لال لزلگیا غفلی بی وماشلا تجنا زیدی اقد بل لکه درانه سپین ګیري مزګوداره کسان نه تناسي نو داسې غلطه وینا مونږ نه کوو نو خلک یې ډېر خوښوي د مونږ پروګرام خو لکه ساده رباب منګې خلک ډېر خوښوي او داسې د مسافرو لپاره ما د نروس خطا غوستو ته پاتې کېدې ما د نروس خطا غوستو ته پاتې کېدې جامي ومسترګي شرمېدې ما د نروس خطا غوستو ته پاتې کېدې ستا د شپین بشر چې ګلې اوښکې تویېدې ما د نروس خطا غوستو ته پاتې کېدې ما د نروس خطا غوستو ته پاتې کېدې چې روز خطلې منګولا کنو پزل کدن کې به د زړه د پاسه خدما مسافري دا ډېره ګرانه نو د ما جانا نور پکې عمر تېروينه ای جانان خپل وطن ته راشه نو که ته رانغلې زه به مړه د غمه شمه جانان خپل وطن ته راشه نو په پخوانو پلو دې پرېوتل ګردونه یا جانان خپل وطن ته راشه نو که خلک ډېر دې په باد دي خپل کورونه او د منګي غاړه مې شله لمن مې سپینه کنو ګل په غاړه مې زنګېږي تاویزونه کنو د منګي غاړه مې شله لمن مې سپینه کنو ګل په غاړه مې زنګېږي